د الله په خاطر د ځان سره ظلم مه کوئ. په خپل ځانو باندې رحم وکئ. پر خپل ځانو باندې ظلم مه کوئ. دا ظلم نه ده چې ته مزدوري کوې یا تکلیف کوې. ظلم دا ده چې ته لمونځ نه کوې. ځکه چې ته لمونځ قضا کې نو په دې سره به الله جل جلاله تا ته سزا درکوي. نو دا داسې څه لکه تاسې په خپل ځان باندې ظلم وکړئ چې ته لمونځ قضا کوې. ظلم دا ده چې ته درواغ وایې. ظلم دا ده چې ته غلاوې کوې. ظلم دا ده چې ته بدکارونه کوې. داسې ته کوې دا داسې ده لکه تاسې په خپل ځان باندې ظلم کوې. د الله په خاطر د ځان سره ظلم مه کوئ. د خپل آخرت دپاره د خپل قبر لپاره تیاری وکړه. په دې اولادونه مه نازېږه. په دې زنانو مه نازېږئ. ته خالي په ګریوان کې فکر وکړه. تا په خپل پلار پسې څه کړي دي؟ تا په خپل نیکه پسې څه کړي دي چې تا د پلار دپاره هیڅ نه دي کړي؟ ستا اولاد له تا څخه هم زیات بېوفا ده. هغه به ستا دپاره څه وکړي؟ نو د آخرت دپاره خپل د ځان تیاری وکړه. د اولاد په تمه مه کښېنه. مه په اولاد باندې نازېږه چې تا په خپل پلار او په نیکه پسې هېڅ نه دي کړي. نو ستا اولاد خو له تا څخه هم زیات بېوفا ده. هغه به ستا دپاره څه وکړي؟ هغه به ستا دپاره څه کوشش وکړي؟ نو اوس لا هم ته ژوندی، الله جل جلاله تا ته روغ صحت درکړی ده. نو ته پر خپل ځان باندې ظلم مه کوه. د الله عبادت کوه. د ګناهو څخه ځان وساته. د قبر دپاره تیاری وکړه. د آخرت دپاره تیاری وکړه.